بسم الله الرحمن الرحیم. سیرجی والا سبق نمبر 14 کې نن حضرت مصنف رحمت الله علیه احوال الجد بینی جد انیوت لشینیا دیغه لکم آلات دي دیغه لکم مسائل دي حضرت مصنف سیریزی کې متبینی تفصیل سره اوس ته ګورې دی وللجدة السدس نیوتا شپږمه حصہ ملویږي لأم كانت او لأبن دا انیو دی مور طرفی او که دی پلور طرفی مور طرف انیت په اردو کې ال شي نانی او پلار طرفی یغتل شي دادی واحدتا كانت او اکثر بیا دا غنیو ایواوی او که دی وینه زیوت شولی بیا ورته مشپږم ملیږي سره منځ کې به تقسیموي خو کله اذا كنا ثابتات متحاذیات ثابتات لوندې لیکلی صحیحات صحیح انیوي فاسده نه وي صحیح نه غوله صحیح نه ده مراد ده غلطه ده دغه ښه ده هسې غتیل شي صحیح معنی چې ده فاسده نه وي منځ کې نیکه نه وي انده شي متحاذیات فی درجتې په درجې کې متساوي وي متحاذیات معنی متساویات برابري فی درجتې درجې کې لکه دې طرف انیو ده نو دو شده دی مور طرف او سو ګورې وا وسیتا ورکیده کنه بل طرف انیو د فلور طرف دی کی وا وسیتا ده ایوا دی مو فلور انیو شوا بلم دی مور انیو شو د دوړه درجه کی برابرۍ زکه دی طرف نه وارشتا مانس کې سمور د دی طرف نه وارشتا مانس کې د چپلار د سید نه درجه کی برابر شي پردی انیو خنشي خو دوړه مو ششي مور فلور ته نږدې دی ایوا مدی مور ده بلم دی فلور مور ده یو حالات هم سره بیان شو کنه صدا انیو صدا دی تشپیګم ایسا ملیږي نو مسله دا د س انیو بچي یا به محجوبه وي یا به محجوبه نه محجوبه دي تل شي چې میراث نه پاتې شي دی حالات کې تشپیګم ملیږي مخکې د ته یا به دي د لپاره حاجب وي حاجب معنا ده د میراث نه منې کوونکی شی س انیو د میراث نه پاتې کېږي چې دی اوس مخته تخی ویسقطنا كلهن بالام ټولې انیاګانې مور سره غورځي سړي مور موجوده ده مړ شولو انیاګانې یاشتو د پلور طرفه یا د مور طرفه ټولې سره غورځي یوې ته به میراث نه میلویږي ناغه ابویه کیدل شي امویه کیدل شي ابوي معنا پلور طرفه نیو اموي معنا د مور طرفه نیو خادا پلور ولا سکوم یعنی گونی کانا پلور طرف دو سو ول ابویاتی ایزن بالابی کبه پلور موجودی بیار کې د پلور طرف کومه انیو صدا دي ته خو څه نه میلږي خو د مور طرف ولا انیا گونی پلور سره نه غورځي خو مور سره دوړه قسمه غورځي وکذالک اندیرا کمتا سکوم انیا گونی سړی دی پلور طرف یې کانا بالجد دا په پلور سره غورځي نه نیکه سره خو صرف دی پلور ول سکومه مور صدا اغا نه غورځي نیکه سره الا ام الاب و ان علت کوسه پریسا اغا نه غورځي لکه دی تو پلور ولا مور وا بیا دی تو پلور ول کومه مور صد ثانیو ده ایماغي ولا مور د اغا سره نه غورځي نیکه سره سو پرې سکومه انیو دی نیکه وسیتی سره نه وی رغلی نیکه مور نه وی کنه اغا نه غورځي کبه د نیکه مور شو به چکیږي نیکه سره غورځي خادو د تیس د کومه انیو د توپلور مور وا دون غورځي صحیح شولا او بل اغه انیو نه غورځي نیکه دی واجنه سدي توپلور مور وا ناغیس فإنها ترث مع الجد اغه ته نیکه سره میراث ملويږي ویلې لانها ليست من قبله ساغا انیو دی نیکه طرف خو نه ده کنه پلور طرف لفظونه صحیح یایو مخته د تیس والقربا من ای جهه كانت تحجب البعدا من ای جهه كانت دو د تیس ایوا انیو د نږدې د توتا بل انیو د نرشتي کی وریا د لکه مو ایوا انیو د پلور طرف هم ده بلم د سیانیو د نیکه طرف د دو خډیر لري خبره شوله سنجدي انیو درجه کې موجوده د خسړی د وی رښتې کی کنه بل اوري رښتې ولي سکله نږدې انیو موجوده شو لوري انیو بچشي
خاتم بشي ته به میراث نه میلیږي. بیا د نږدې ولا انیو ته میلوېدو که نه میلوېدو دې کې مکور نشته. اندا خبره کې والقربا نږدې ولا انیو څه کومه ده من ای جهت کانت پلور طرفي که مور طرفي که نه تحجب البعدا اوریه ولا انیو څه کوي ختموي. تحجب البعدي نه دسته بعدي وایي من ای جهت کانت. بیا د اوریه ولا انیو چاهي کم طرف نه هم کیدلی شي. وارثه کانت القربا او محجوبه. بیا د نږدې ولا انیو که په خپله میراث وړي او که نه وړي محجوب هغې ته ویل شي چې میراث ورته نه میلیږي. خامخته ته یوه بله مسله ښایي ګورئ که څه وایي اذا کانت الجدة ذات قرابة واحده. مثال یوه انیو ده که نه هغه د یوې رشتې ولده لکه کسې که ام الابي پلار ولا څه کومه مور یا مو انیو ګرځي که نه بیا څه د هغې ولا کومه مور یا هغه د مو انیو ګرځي دې ته ویل شي ام الاب د پلار مور. والاخرى ذات قرابتین او اکثر بله داسې نو د سا دوو رشتو ولده هغه مو ته ډېره نږدې ده دونه یا زیاته ده لکه کسې که ام الامي لکه د مو مور ده که نه د هغې ولا مور شي مو انیو شوله بیا د ایمو انیو مور وګرځېدله نو دې تیل شي مور د چو الامي د مور دې کې ربی ټکي کې د مضافیلی نه شروع کېږي معنا ښه آخر کې الف لام ولا څه ده د ایمو مور شوه بیا ورپسې دلې روشئ دا بیا مو مور شه انیو م جوړ شي ته بل ورپسې ایمو انیو مور شوله. انده کومه چې د ایمو انیو ولا مور څه وه دو داسې ښځه وه چې د دو مو کوم نیکه څه ده د مغا مور وه نو دو مو ته ډېره نږدې شوه که نه ځکه چې یوه انیو مو داسې ده چې د مو مور ده بل هم داسې انیو دی چې د مو مور ده او د مو پلورا مور ده معنا د نیکه مور ما شوه که نه د انیو مور ما شوله ډېره نږدې شوه بل هم صرف یوه وه که نه یوې رشتې نه دا ونه نږدې شوه که نه شوه نو داسې ته کله نږدې انیو موجود یا بله بیا لرې کوي هغې ته بیا نه میلیږي ښه که نه. دو تیس د کومه د مور ده د انیو مور څه ده وهي ایضا ابي الابي د نیکه مور ما ده. بهذه صورت په دغه صورت سره مخته نقشه دیر کړې دي قسم السدس بینهما عند ابي يوسف رحمه الله انصافا باعتبار الابدان. امام یوسف سے کده شه ته څه مسله وه که نه یا خو بیمانه کې یا کمانې نه شي بیا دو کې سدس تقسیموي که نه بیا د بدن په اعتبار سره تقسیموي. بدن معنا دی څه دوی واده بلی واده دوی شولې بدن معنا افرادو ته به کسې ابدان نه مراد افراد ده. وعند محمد رحمه الله اسلاسا باعتبار الجهات هغې څه نه دا مول درې سیکه که نه دې ته اسلاس ویل شي ځکه دې کې جهتونو ته کتل شي دی دې جهته مو ته نږدې ده پلنکي جهته نږدې ده لکه حاشي کې مطالعه غوندې مثال مصنف صاحب راکړی ده که نه دا ځای کې تاسو ته وګورئ دوی سوه ام الاب التي هي زوج ابي الاب على هذه سوره صفحه نمبر 33 بنیاویر کړی ده همداسې د ځای بل صورت دیر کړی خو متن کې خپله دا صورت شته یې کسه یې وته دوستی سم میت مو سره شوه د صفحه نمبر 35 بنی که نه بیا اعتبار الجهات نه مخته وکسې میت یې لیکله ده میت کې مو سره بیا مخته لیکلی څه ذکرن کانه او انثا ده مړه نر شوي که ښځه شوي صحیح ده. صورت ذات قرابتین ده هغه نیو ته ښایي چې دوه قرابتو کې مو ته نږدې کسه اوالی ټکلون دې ور کړی که نه بیا یې ور کړی بیا ور کړی درېیمه نیو شوه مخته روشئ بل ځای کې ور کړی که نه یو اب ده اب لاندې بیا دوه ورې لیکلی ده ته نو اوس دو ته ښایي اپوسه خو دې مړي مور شوه که نه بیا ورپسې د دویم اومې لیکلی دا انیو جوړېږي که نه بیا ورپسې دریمه اومې لیکلې دا د څه جوړېږي انیو مور جوړېږي نه دې ته لاندې لیکلي هذه الجدة ذات قرابتین د دوه رشتې وله ویلي ځکه چې د کومه دریم ځای کې د مورې څه لیکلي دو چې شی دو دې سړي ته نږدې ده پلور کې یا بیا نږدې ورته ښه کسه کوې بل طرف ته یې ته اب دیر کړی ده صحیح ده اب یې دیر کړی اب لاندې بیا دوه ورې مور یې لیکلي که نه یې لیکلي هم یې لیکلي یعنې دا یې مو پلور و د پلور په سیمه چې د کومه مور ده د یې مو پلور مور شوه که نه شوې مو انیو شوله بیا د مغه وله انیو شوه خو د منځ کې به اب لیکلی کسې هم لیدو منځ کې لیکلی دې معنا دا یه چې د لاندې کوم انیو سیه اول لکیري کې دو د مو انیو مور وه که نه انده شیطه انده انیو د مو نیکه مور ده ځکه د منځ کې اب څه ده د مو نیکه جوړېږي پلور تره غشه ونه لوړ ده که نه یې لوړ ده ونه اوس د دویم میته کسې دویم لاندې څلور ورې ما لیکلي یه که نه ښي طرف ته وکسې څلور ورې لیکلي
بیا روشې دویمې ګس طرف تازې کې دوه ورې اب لیکلی که نه دوه ورې ام لیکلی اوس ته ښایي څه دغه انیو څه د دې کې درې رشتې دي مشرکسه اخي طرف ته لیکلي هذه الجدة ذات قرابات ثلاث درې رشتې دي ورکې اګس طرف ته چې لیکلي هذه الجدة ذات قرابات نو اخر دې کې یوه رشته ده اوس کسې د څنګه جوړېږي اخي طرف ته وال مورې لیکلي که نه دو دی مړی مور شو بیا ورپسې دویم انیو جوړېږي که نه درېیمه د انیو مور جوړېږي څلورمه د انیو جوړېږي صحیح شوله بیا ګس طرف ته راشئ دا د مو پلور شو دا پلور پسې لوند نیکه ده که نه بیا نیکه پسې لیکلې دا د مو نیکه مور شو بیا ورپسې د مو نیکه مور ولا مور شو څلورمې لیکلی که نه خو دا منځ کې یې لیکلي یو مونې لیکلی بلې ابون لیکلی هم کتو ښه اوس دا منځ کې څه د تاسو کسی شتو که نه لوندې لکیره لوړی که نه درېیمې مور سره لګېدلې اخي طرف ته د کسی معنا دا یې څه د هغه منځ کې څه ده دا د مو انیو مور د انده شی ته څه ده د مو پلورا مور د صحیح شوله دا څلورمې ته لاړ شئ څلورمې ښي طرف ته بیا لګیره شته لوندې کوزه کړي که نه دو څه شه ده دو د پلورا مور ده چې مو کوم نیکه جوړېږي که نه دا نیکه ما څه شه ده مور ده هم لیدله نو دې کې درې رشتې راغللې